متفرقی علمی کارنامې: حارث بن یزید ابن شبرمه کاکا معیره رضی الله تعالی عنه څلورو حضراتو به د ماسخوتن د لمانځه نه پس علمي بحث شروع کړو. د سحر اذانه پورې به یو هم نه جدا کېدو. لیث بن سعد رضی الله تعالی عنه وایي چې امام زهري رحمت الله علیه به د ماسخوتن لمانځه نه پس په اوداسه کې د حدیث سلسله شروع کړه، نو سحر به یې کړو. دادی رحمت الله علیه وایي چې امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه ما ولیدل چې مسجد نبوي کې یې د ماسخوتن نه پس په یو مسله کې بحث شروع کړو، او هغه هم دارنګې چې هغې کې ټوکل، ملامته کول او غلطول نه وو، او هم په دې حالت کې به سحر شو او هلته به یې د سحر لمونځ وکړو. ابن فرات بغدادي رحمت الله علیه یو محدث دی. کله چې وفات شو نو 18 صندوقه د کتابونو یې پرېښودل چې په هغې کې اکثر یې په خپل قلم سره لیکلي وو، او کمال دا دی چې د محدثینو په نزد د صحت، نقل او د ښه لیکو په اعتبار سره د ده لیکل شوی حجت هم دی. ابن جزري رحمت الله علیه مشهور محدث دی. د 3 کالو په عمر کې یې پلار وفات شو. د یتیمۍ حالت کې یې پرورش بیا موند، خو د محنت یې دا حال و چې د جمعې د لمانځه نه علاوه به د کور نه لرې نه تلو. یو وارې یې په منبر وویل چې ما په دې 4 ګوتو سره 2000 جلدې لیکلي دي. د 2500 نه زیات د خپل کتابونه دي. وایي چې هېڅ وخت به یې نه ضایع کېدلو. 4 جزونه روزانه یې د لیکلو معمول و. د درس یې دا حال و چې مجلس کې یې بعضې وخت د 100,000 نه زیات د شاګردانو اندازه وه. امرین، وزیران، بادشاهان به یې مجلس درس کې حاضر وو. ابن جزري رحمت الله علیه پخپله وایي چې 100,000 کسانو ما نه لاسنیوه کړې ده، او 20,000 زما په لاس مسلمانان شوي دي، خو سره د دې د شیعه زور و تکلیفونه یې هم اوچت کړي دي. د حدیثونو لیکلو په وخت کې د قلمونو بورۍ به یې جمع کوله. د مرګ په وخت کې یې وصیت وکړو چې زما د غسل اوبه دې په دې ګرمې کړې شي. وایي چې اوبه پرې ګرمې کړې شوې او بورۍ ترې پاتې هم شوې. یحیی بن معین رحمت الله علیه مشهور استاد حدیث دی. دی وایي چې ما په خپلو لاسونو 10,00,000 حدیثونه لیکلي دي. ابن جزري طبري رحمت الله علیه مشهور موضوع دی. د صحابه او د تابعینو د خلق نه ښه خبردار دی. 40 کاله پورې همیشه 40 پاڼې روزانه د لیکلو معمول و. د ده په وفات شاګردانو روزانه د لیکلو حساب ولګاوه، نو د بالغ کېدو نه مرګه پورې 14 پاڼې روزانه په حساب راووتې. د ده د کتاب تاریخ طبري مشهور دی. عام طور موندی شي کله چې د دې د تصنیف اراده ښکاره کړه، نو د خلکو نه یې تپوس وکړو چې دا ټول علم د تاریخ لیکلو باندې خو به تاسو خلک ډېر خوشحاله شئ. خلکو ترې پوښتنه وکړه چې اندازه څومره به لوی وي. ویې فرمایل چې تقریباً 30,000 پاڼو باندې به راشي. خلکو وویل د دې د پوره کولو نه وړومبې به عمرونه ختم شي. ویې فرمایل انا لله، همتونه کمزوري شو. دې نه پس یې مختصره کړه او تقریباً د 3,000 پاڼو باندې یې ولیکه. دغسې د دې د تفسیر هم کیسه وشوه، هغه هم مشهور دی او عام طور موندی شي. دارقطني رحمت الله علیه د حدیث مشهور مصنف دی. حدیث حاصلولو دپاره بغداد، بصره، کوفه، واسط
مصر او د شام سفر یې وکړو. یو ځل د استاد په مجلس کې ناست و. استاد لوستل کول او د څه کتاب نقل کولو. یو ملګري اعتراض وکړ چې ته بل خوا ولې متوجه یې؟ ویې فرمایل چې زما او ستا په توجه کې فرق دی. وښایه استاد اوسه پورې څومره حدیثونه واورول؟ هغه په سوچ کې پرېوت. دارقطني رحمت الله علیه وفرمایل چې استاد 18 حدیثونه واورول. اول دا و، دویم دا و، دغسې ترتیب وار ټول حدیثونه یې سره د سندا واورول. حافظ اسرم رحمت الله علیه یو محدث دی. د حدیث یادولو کې ډېر مشق و. یو ځل یې حج ته تشریف یووړ. هلته د خراسان 2 لوی استادان د حدیث راغلي وو او حرم شریف کې دواړو بیل بیل درس ورکولو. هر یو سره د لوستونکو یوه ډله مجمع وه. دې دواړو منځ کې کېناست او د دواړو حدیثونه یې په یو وخت کې ولیکل. عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه مشهور محدث دی. حدیث حاصلولو کې د ده محنتونه مشهور دي. پخپله فرمایي چې ما د 4,000 استادانو نه حدیثونه حاصل کړي دي. علي بن الحسن رحمت الله علیه وایي چې یوه شپه سخته یخني وه. زه او ابن مبارک رحمت الله علیه د جومات نه د ماسخوتن نه پس راووتلم. دروازه باندې د یو حدیث باره کې خبرې اترې شروع شوې. ما به څه ویل، هغه به هم څه فرمایل. هلته په ولاړه د سحر اذان وشو. حمیدي رحمت الله علیه یو مشهور محدث دی چې د بخاري او مسلم حدیثونه یو ځای جمع کړي دي. ټوله شپه به یې لیکل کول او د ګرمۍ په موسم کې کله چې به ګرمۍ ډېر تنګ و نو یو لګن به یې د اوبو نه ډک کړو. یو ګیلن به یې د اوبو نه ډک کړو او په هغې کې به کېناست. لیکل به یې کول. د ټولو نه به جدا اوسېدو. شاعر هم دی. د ده شعرونه دي. ترجمه: د خلکو ملاقات هېڅ پیدا نه ورکوي سوا د کیل وقال خوشي فصل خبرونه. پس د خلکو ملاقات کم کړه سوا د دې چې د علم حاصلولو دپاره استاد سره یا اصلاح نفس دپاره چې شیخ سره ملاقات وي نو خیر دی. امام طبراني رحمت الله علیه مشهور محدث دی. ډېر کتابونه یې لیکلي دي. چا د هغه د کتابونو ډېروالی ولیدو تپوس یې ترې وکړو چې څنګه دي لیکلي دي. ویې فرمایل چې 13 کاله مې په پوزکي تېر کړي دي. یعنې شپه او ورځ به په پوزکي پروت و. ابوالعباس شیرازي رحمت الله علیه وایي چې ما د طبراني رحمت الله علیه نه 3 لکه حدیثونه لیکلي دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به ډېر په سختۍ سره دنه صحیح او د منسوخ حدیثونه تحقیق کول. کوفه چې په دغه زمانه کې د علم په کور یادېده. په هغې کې چې څومره محدثین وو د ټولو حدیثونه یې جمع کړي وو او کله چې به د بهر نه څوک محدث راغی نو شاګردانو ته به یې حکم کولو که ده سره یو داسې حدیث وي چې موږ سره نه وي د هغې تحقیق وکړئ. یو علمي مجلس به د امام صاحب رحمت الله علیه څخه لګېده چې په هغې کې به د محدث فقیه د ژبو پوهه خلکو ګڼلی وو. کله چې به څه مسله مخکې راغله په دې مجلس کې به په هغې بحث کېدو او بعضې وخت به یو میاشت بحث کېدلو. دې نه پس چې به کله څه خبره فیصله شوه نو هغه به مذهب وګرځولی شو او وبه لیکلی شوه. امام ترمذي رحمت الله علیه د نوم نه به څوک ناخبره وي. د حدیثونو ډېر زیات یادول او یاد ساتل د ده خصوصي شان و او قوت حافظه کې مشهور و. بعضې محدثینو د ده امتحان واخیستو او 40 حدیثونه یې داسې واورول چې کوم مشهور نه و. امام ترمذي رحمت الله علیه فوراً واورول
پخپله امام ترمذي رحمت الله علیه فرمایي چې ما د مکې مکرمې په لار کې د یو استاد د حدیثونو 2 جزء نقل کړي دي. اتفاقا په خپل هغه استاد سره ملاقات وشو. ما ورته درخواست وکړو چې هغه دواړه جزء د حدیثونو د استادانو هم واورم. هغې قبول کړه. ما دا ګڼله چې هغه 2 جزء ما سره دي، خو چې د استاد خدمت ته لاړم نو په ځای د هغې 2 ساده جزء مې لاس کې و. استاد اورول شروع کړل. اتفاقا د هغه نظر پرېوته نو زما په لاس کې ساده جزونه وو. ناراضه شو. ویې فرمایل تا له شرم نه درځي؟ ما ورته کیسه بیان کړه او عرض مې وکړو چې تاسو څه اورئ. هغه ما ته یادېږي. استاد ته یقین رانغی. ویې فرمایل ښه واوره. ما ټول حدیثونه واورول. ویې فرمایل چې دا به تا ته د لومړي نه یاد و. ما عرض وکړو چې نور نوي حدیثونه واوروه. هغې 40 حدیثونه واورول. ما هغه هم فوراً واورول او یوه غلطي مې ونه کړه. محدثینو چې کوم محنتونه د حدیثونو په یادولو کې د هغې په خورولو کې کړي دي، د هغې اتباع خو یو خوا د هغې شمار هم مشکل دی. قرطبي رحمت الله علیه یو محدث دی، زیات مشهور نه دی. د ده یو شاګرد د ده رحمت الله علیه وایي چې خلکو به د ابو حاتم رحمت الله علیه وغیره د حافظې ذکر کوم. ما د قرطبي نه زیات حافظ نه دی لیدلی. یو ځل زه هغه له ورغلم. ویې فرمایل چې دې کتابونو کې کوم د زړه غواړي راواخله، درته به واورم. ما کتاب الشریعت راوچت کړو. هغه د هر باب د اخر نه اول طرف ته ولوستو او ټول کتاب یې واورو. ابو زرعه رحمت الله علیه وایي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته 10 لکه حدیثونه یاد وو. اسحاق بن راهویه رحمت الله علیه وایي چې 1 لاک حدیثونه ما جمع کړي دي او 10,000 ما ته زباني یاد دي. حفاظ رحمت الله علیه وایي چې اسحاق رحمت الله علیه 11,000 حدیثونه د خپل یاد نه موږ ته ولیکل او بیا یې هغه نمبروار واورول. نه پکې څه حرف کم و نه زیات. ابو سعید اصفهاني بغدادي رحمت الله علیه د 1400 کالو عمر کې د ابو نصر رحمت الله علیه حدیثونه اورېدو دپاره بغداد ته ورسېدو. په لار کې یې د هغه د وفات خبر واورېدو. بې اختیاره یې وژړل. چغې یې ووتلې چې د ده سن به کوم ځای بیا موندی شي. دومره غم کول چې په ژړا کې تېرې چغې ووځي. دا هیله کېدی شي کله چې د څه څیز سره عشق شي. ده ته مسلم شریف ټول یاد و او په یاد به یې طالبانو ته لیکو. 11 حجه یې کړي وو. کله چې به خوراک ته کېناستو نو سترګې به یې د اوښکو نه ډکې شوې. ابو عمر زریر رحمت الله علیه پیدایشي ړوند و خو حافظ حدیث کې شمارل کېږي. علم فقه، تاریخ، فرایض یعنی علم میراث حساب کې یې کامل مهارت لرلو. ابوالحسین اصفهاني رحمت الله علیه ته بخاري شریف او مسلم شریف دواړه یاد وو. خصوصا د بخاري شریف خو دا حال و چې چا به سنده ووی نو د هغه متن یعنی حدیث به یې واورو. شیخ تقیالدین بلخی رحمت الله علیه په 4 میاشتو کې مسلم شریف ټول یاد کړو او د جامع بین الصحیحین هم حافظ و. صاحب کرامات بزرګ و. د قرآن پاک هم حافظ و. وایي چې سورة الانعام یې ټول په یوه ورځ کې یاد کړی و. ابن سنی رحمت الله علیه د امام نسائی رحمت الله علیه مشهور شاګرد حدیث لیکلو کې اخره پورې مشغول و. د هغه زوی وایي چې زما پلار لیکلو کې قلم مشاڼۍ کې کېښود او دواړه لاسونه یې دعا دپاره اوچت کړل او په دې حالت کې
وفات شو. علامه ساجي رحمت الله علیه په وړوکوالي فقه حاصله کړه، دې نه پس یې د علم حدیث مشغله وه. رات کې یې 10 کاله قیام وکړو، په دې کې یې 6 وارې ترمذي شریف په خپل لاس ولیکو. د ابن منده رحمت الله علیه نه یې غرایب شعبه لوسته چې په دې خال کې د ابن منده رحمت الله علیه د ماسوتن د مانځه نه پس وفات شو. لوستونکي نه د لولونکي علم شوق د محبت قابل قدر دی چې تر اخره وخته پورې لول کول. ابو عمر حفاف رحمت الله علیه ته 100,000 حدیثونه زبانی یاد وو. د امام بخاري رحمت الله علیه استاد عاصم بن علي رحمت الله علیه چې کله بغداد ته ورسېدو نو د شاګردانو دومره ګڼه وه چې اکثر به د 100,000 نه زیات شول. یو وارې اندازه ولګولې شوه نو 120,000 وو. په دې وجه بعض الفاظ په څو وارې ویل کېدل. د هغه یو شاګرد وایي چې یو وارې حدثنا الیاس 14 ځله ووی. ښکاره خبره ده چې 1,65,000 سړو ته اواز رسولو دپاره بعضې الفاظ څو وارې به خامخا ویل کېږي. ابو مسلم بصري رحمت الله علیه چې کله بغداد ته ورسېدو نو یو لوی میدان کې د حدیث درس شروع شو او سړو به په ولاړه نو ورته د لیکلو دپاره ویل څنګه چې د اختر تکبیرونه ویلی شي. د سبق نه پس مشواڼۍ وشمېرلې شوې نو د 40,000 نه زیاتې وې او کوم کسان چې صرف اورېدونکي وو هغه د دوی نه علاوه وو. د فریابي رحمت الله علیه په مجلس کې دغه رنګې لیکوال 314 وو. دې نه د مجموعې اندازه په خپله کېدای شي. د محنت او مشقت سره د پاک علم نن ژوندی دی. امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې ما د 6,00,000 حدیثونو نه انتخاب وکړو. بخاري شریف مې ولیکو چې په دې کې 2,275 حدیثونه دي او د هر یو حدیث لیکلو په وخت 2 رکعته نفل یې کړي دي. بیا یې حدیث لیکلی دی. کله چې دی بغداد ته ورسېدو نو د هغه ځایه محدثینو د دې امتحان واخیستو. دارنګې چې 10 سړي یې مقرر کړل، په هغې کې هر یو کس 10 حدیثونه خوښ کړل، هغه یې بدل کړو او د ده نه به یې تپوس کولو. ده به د هر یو سوال په جواب کې ماته معلوم نه دی ویل. کله چې 10 واړو تپوس وکړو نو دې د ټولو نه لومړي تپوس کوونکي ته مخاطب شو. ویې فرمایل چې تا د ټولو نه لومړی حدیث دا تپوس کړی و، تا داسې بیان کړو دا غلط دی او صحیح دا رنګې دی. دویم حدیث دې دا تپوس کړی و، هغه دا رنګې تا بیان کړی و، دا غلط دی او صحیح دا رنګې دی. لنډه دا رنګې 100 حدیثونه یې ترتیب وار بیان کړل چې هر یو حدیث به یې اول هغه رنګې لوسته څرنګه چې امتحان اخیستونکي لوستی و، بیا به یې فرمایل چې دا غلط دی او صحیح دا رنګې دی. امام مسلم رحمت الله علیه 14 کالو عمر کې حدیث لوستل شروع کړل. په دې کې تر اخره پورې مشغول و. په خپله فرمایي چې ما 3,00,000 حدیثونه انتخاب وکړو او مسلم شریف مې ولیکو چې په دې کې د 12,000 حدیثونه دي. امام داود رحمت الله علیه فرمایي چې ما 15,00,000 حدیثونه اورېدلي دي چې د هغې نه مې انتخاب وکړو او سنن ابو داود شریف مې ولیکو چې په دې کې 4,800 حدیثونه دي. یوسف مزي رحمت الله علیه مشهور محدث دی. د اسماء الرجال یعنی د حدیث د نقل کوونکو نومونو امام دی. اول یې په خپل ښار کې فقه او حدیث حاصل کړو. دې نه پس د مکې مکرمې، مدینې منورې، حلب، حمات، بغلبک وغیره سفر یې وکړو. ډېر کتابونه یې په خپل قلم سره لیکلي دي. تهذیب الکمال یې په 200 جلد کې لیکلی دی او کتاب الطراف
د 80 جلدو نه زیات دی. د ده عادت شریف و چې اکثر به چوپ و، خبرې به یې خلکو سره ډېرې کمې کولې. اکثر وختونو کې به کتاب کې مشغول و. د حسد کوونکو په وجه ورته دښمني پېښه شوه، خو بدله یې د چا نه وانه اخیسته. د دې حضراتو د حالاتو لیکل ګران دي. لوی کتابونه د دوی د حالاتو او محنتونو احاطه نشي کولی. دلته د نمونې په طور مې د یو څو حضراتو 2-4 واقعات ذکر ځکه وکړه چې دا معلومه شي چې د علم حدیث چې نن 1400 کاله پورې ښه په ترقۍ سره باقي دی، دا په څومره محنت او قربانو سره باقي ساتلی شوی دی. او کوم خلک چې د علم حاصلولو دعوه کوي، خپل ځان ته طالب العلم وایي، هغوی څومره محنت او مشقت د دې دپاره تېروي. که چېرې موږ خلک دا غواړو چې موږ د خپل عیش و عشرت، راحت او آرام، سیر و تفریح او د دنیا نورو مشغلو کې لګیا اوسو او د نبي علیه الصلاة والسلام د پاک کلام د خورېدل دارنګې باقي پاتې شي، نو نه سوا نور څه کیدی شي.